चलो जी पटवान बस पटवान पटवान दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررا أو كما قال عليه الصلاة والسلام गिले खुशबू ये दरहमा रोज़े रसीद अज दस्त महबूबे बदस्तम बदू गुफ्तम के मुश्किया अबीरी के अजबू ये दिलावे से तुमस्तम बेगुफ्ता मन गिले ना चीज बूतम वलेकिन मुद्दती बागुल नशिस्तम जमाले हम नशी दरमन असर करद वगर नामन हमा खाकम के हस्तम दरूद शरीफ पर इखलास हुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सदर जलसा मुख्तदर उलमाए किराम तुलबाए इज़ाम दे इलाके द्रनो इज्जतमंदो कदरमनो मुसलमानानो रुणो ढेर शुक्रगुजारियों दे खपल ढेर ग्रान मोहतरम दोस्त जनाब नजर मोहम्मद साहब चिदे इदारे बानियों मोहतमिम दा जमाते पदक द्रानो और बरकती मजलिस से दी शिरकत कवलो और दे खबरों कवलो मौका राखड़ा और ब्याही को खुशकिस्मतों वालिदैन उता दिसड़ो अत्ताह के राइगान ना मुबारकबाद पेश करो चिपदे पुरफितन दौर से अखबल बची दे कुरान हिफज या दे कुरान इल्म या माशूमान बचे कुरान हिफज और नाजरे दे पारा वरकड़े वे और ये होता अल्लाह पाक दा खुशी और खुशकिस्मती और नसीब करा शेदा दे अरबी जबान से निकला कलाम चाप सीनों से महफूज को और चाप नाज़िरे सरजदा को और ब्या खराज तहसीन पेश को एक मोहतरम और बेहतरीन उस्ताद था शबाना रोज जिदोजहद नबादा लदुगु माशुमान सरा सहर तफारी बेगा तफारी सहर त मेहनत बेगा त मेहनत ने दंदत कतल ने बरानत कतल ने गर्मी त कतल ने गर्मी त कतल ने सर्दी त कतल ने दचा मलामत त कतल अखबल वड़ो वड़ो शागिर्दान सरा सबर तरफ बांधे रवा दवाओ और इन योरज अल्लाह पाक दा सिरा वस्तरा अल्हम्दुलिल्लाह कुम
وسلم وال په سینو چې محفوظ کی هغه ارمان د مور پوره سه د پلار پوره سه د استاد پوره سه او د ټولې علاقې پوره سه او موږ او تاسو د عید جشن او د خوشحالي په نسبت سره ټول سره یو ځای یو الله پاک دې موږ او تاسو دغسې ټول په جنت چې سره یو ځای کړي. محترمو وخت چونکې مختصر ده او تفصیلی بیان لمانه مخکې مولانا صاحب وکړلی او په هر شي باندې یې پتې چیښلې زبان چې به مو لږ فرقي سره خو بېادبي معاف یو انګریز و بیا ده اراده وکړله چې زه به دوه تصویرونه باسم یو به له فرشتې نه وباسم او یو تصویر به له شیطان نه باسم. نو دا انګریز دا ډېرې کلکې ارادې لري او ډېر سوچ فکر سره منصوبه بندي سره قدم اخلي. کیمره یې واخیسته جستجو او تلاش کوي یو ځای ګرځي بل ځای ګرځي فرشته غواړي. یو وخت داسې راغی چې یو مدرسې ته ورسېدلی ډېر ستومان ده او ستړی ده ګرمي والی ده مدرسه یې ولیدله سوچ یې وکړو چې دلته به لږ دمه وکړو بیا به یې نه بعده سفر شروع کوو د مدرسې په ګیټ باندې داخلېږي چې څرنګه داخل سړی یو طالب یې ولیدلی سر یې ګنجای ده ویښته یې درې کړي دي زله او لوټه یې په لاس ده لستوڼې یې نغښتي دي سپینې جامې یې اغوستې دي او د اوداسۍ اراده ده اودس ته کښېنېږي اودس به کوي بیا یې د لمانځه اراده ده. انګریز راغی دا طالب یې ولیدلی چې د دغه طالب سپینې جامې دي نوراني چهره یې ده لوټه یې په لاس کې ده د اودس په ارادې سره لګیا ده له سترګو نه یې یو نور خیزي له ټنډې نه یې یو تجلا وځي. انګریز یقین راغی چې د کومه فرشتې تلاش مې شروع کړی ده او سفر یې ورپسې کوه قسم بالله دا هغه فرشته ده کیمره یې برابره کړه په تسلۍ ورته ودرېده طالب توجه نه ورکوي خپله لګیا ده اودس کوي بیا به لمانځه ته درومي. انګریز ودرېدلی شکریه یې ادا کړله چې ما له فرشتې نه د تصویر باسلو کومه اراده کړې وه هغه ارمان مې پوره څه او له طالب نه تصویر وباسي. یو شی ورته پاته څه چې له شیطان نه به تصویر باسم. اوبه یې وڅښلې او بیا ووتلی په سفر باندې درومي ډېره زمانه من چې کالونه ووتل لیکن دی شیطان چېرته نه موندوي چې له هغې نه تصویر وباسي. یو ځای په بازار باندې داخل څه چې بازار ته ګوري پولیس وال دي یو سړي ته هتکړۍ اچولې دي لاسونو ته سره ګګر ده ږیره ګګره ده کپړې بزه دي ډېر خراب حالت یې ده ډېر بګړه هوا حالت یې ده او هغه نه بعده هغه د پولیس وال داله ټیکه ورکړي بل له داله نه ټیکه ورکوي د دغه سړي ډېر بوره حال ده په زړه زړه باندې روان ده. یا الله ته مې معاف کړې یا الله ته مې معاف کړې تا نه معافي غواړه. انګریز ورباندې نظر سو کیمره یې سیخه بیا برابره کړله ورته ودرېدلی یقین یې راغلی سر یې ګګر ده ږیره یې خرابه ده کپړې یې خرابې دي نوکونه یې خراب دي نورانیت نسته ده. نو انګریز ورته برابر سو او له دغه سړي نه چې هتکړۍ یې په لاسونو چې دي پولیس والې په ټیکو وایي ته مې تصویر وباسي. پولیس وال حیران دي دا کوم مجرم چې د جیل نه دور روان کړی ده ده خرخرې وکړې چڼه یې وکړه چغې یې ووهلې چې دا سړی ونیسو چې د ما نه تصویر وباسو دا یو ځل نه ده څو ځله ده چې دی له ما نه تصویر باسي. انګریز مسکراهټ سره متوجه سه ما خو ته دې نه مخکې چېرته نه یې لیدلی دا مې اول واري ده ما د تا نه تصویر نه ده باسلی ما د شیطان نه تصویر باسلی ده او دروغ مه وایه دې نه مخکې ما له تا سره ملاقات نه ده سلی. دی ورته وایي چې نه یو وخت دې مخکې ما نه تصویر باسلی و ویله نه ما دوه تصویرونه تاریخ چې وباسلي دي
یو شوق مې له فرشتې نه و له فرشتې مې تصویر باسلی ده او بل شوق مې له شیطان نه و او دا ارادې باندې ګرځېدله او دا دواړه شوق د الله دې ما ورپوره کړ نو دا یې ورته وایي چغې یې ووالې او ژاړې ورته چې دا د فرشتې د تصویر نه ده باسلی ما د الله په ذات باندې قسم وي یو زمانه ولله ما به طالبي کوله ما قرآن سره مینه وه ما د الله کلام سره مینه وه که په ګرمي به ولله که سردي به ولله ما به د ګرمي پروا نه کوله ما به د سردي پروا نه کوله سهار به مدرسه کې وم بېګا به مدرسه کې وم سهار به مې درسونه وو بېګا به مې درسونه وو شپې به مې سبقې وې ورځې به مې سبقې وې یو زمانه وه یو وخت و ما سینه د قرآن له علومو نه ډکه وه قرآن تلاوت نه ډکه وه په زړه مې د الله خبرې په زړه چې مې د الله خبرې شپې د الله خبرې په غرمې د الله خبرې نو هلته ما اودس کولی په خدای قسم ده زه فرشته نه الله تا ته فرشته ښکاره کړی و چې د ما له ټنډې نه جلوې ختلې ما له لاسونو نه جلوې ختلې زه تعلیم و الله تعالی تا ته فرشته ښکاره کړله خو ما د خپل حفظ او د قرآن احترام نه و ساتلی دغې لارې نه کټ شله ما کتلونه وکړل ما شرابونه وڅښل ما غلط محفلونه اټینډ کړل خپلې لارې نه کټ شله خپلې مدرسې نه کټ شلله خپلې خزانې نه کټ شلله ما تعلق له استادانو کټ شه ما تعلق له مدرسې نه کټ شه ما تعلق له منبر نه کټ شه ما تعلق له محراب نه کټ شه زه مجرم جوړ شلم او دغه جرمونو په پاداش چې زه جیل ته راغلم نن چې زه پولیس والا ټکړې ما ته لګولې دي او بونځوي مې د مجرم په شکل قسم بالله هغه طالب یم خو چې مدرسې سره مې دښمني راغله جومات سره مې دښمني راغله محراب سره مې دښمني راغله منبر سره مې دښمني راغله استاد سره مې دښمني راغله الله کلام سره مې دښمني راغله نو زه الله تا ته شیطان ښکاره کړم زه شیطان ښکاره شنه کنې زه شیطان نه یم د ما عزیزانو حقیقت دا ده که چېرته مو دغه کلام سره تعلق و دغه کلام سره مو مینه وه دغه کلام سره مو محبت و په خپله مو توجه ورکوله او زده کړه مو کوله او بچي مو دغه کلام ته ورکړه نو یاده وساته دا قیمتي ده ته به قیمتي دا د ترقي کتاب ده ته به په ترقي دومې او ټول کارونه به دې برابرېږي او که دې سره د تعلق کټ شو او نه دې بچیان ورکړل نو یاده وساته نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم دبا ایچ اشترے دل وجنہ محترمو اسلامی مدارس دا مشت اللہ په خپل ملک چې یو نعمت را کړی ده او د تاسو په دې خړې علاقې چې وسایل دومره ډېر نشته د موږ علاقو غوندې ده او هغه نه بعده د دغه عالم حوصلې ته زه خراج تحسین پیش کوم تاسو نن وګورو کالجونو یونیورسټیو ته کروڑونه اربونو روپۍ منظوري کېږي لیکن اسلامي مدرسو ته څه شي منظوري نشته ده د سکول خپل فنډونه دي 17 18 16 زه په خپله باندې ماسټر یم په سکول چې 1,80,000 نه اباو تنخواګانې دي او هغه نه بعده چې ماسټر سره او لیکچرار سره او ډاکټر سره چې میږي چونکې د ده خواهشات زیات دي وایي یاره تنخواګانې کمې حکومت داسې حکومت راغی داسې بجټ پیش کړي چې ډېر غریب بجټ پیش کړي مولانا صاحب چې کومه خبره وکړه نو د ما محترمو او علما موږ ته په منبر چې ولاړو ما ته په مدرسې چې ناست دي په 2-3 هزار روپۍ باندې د تا بچي تربیت کوي او پرورش یې کوي او 100-200 روپۍ فیس د تا بچي جمع کېږي په دې باندې دا خپل بچي ګرځوي کورواله ګرځوي او پښتو او ټولې کیسې ساتي ما مسجد و 700 روپۍ تنخوا مې وه هلته به خپل په سایکل ډډ ناست وم او سایکل به مې چلولی 1 روپۍ قرضه چا نه وه اوس مې 50,000 نه ټولې کارتور لاندې برکت نشته سر یې خوړلی ده چې څو ډېرېږي کیسه نه راپېږي د ما محترمو دین سره تعلق پیدا کو قرآن سره تعلق پیدا کو قرآن سره مینه پیدا کو په خپله باندې زده کړه په بچي باندې په امریکې چې یو هسپتال و په هغه چې مسلمان و 70 ساله بوډا ده هغه بابا ده سهار قرآن مخ ته ایښی بیګاه قرآن مخ ته ایښی تلاوت کوي یو انګریز ډاکټر ده هغه راونډ کوي ورباندې
سهار ګرځي دا سړی ویني تلاوت ته ناسته بیګای ویني یوه ورځ ورته راغی ورته یې انکل دا دې څه شي مطالعه کوې کالونه زه تا وینم چې زه دا ته راوټ کوم او ګرځې چکر به کوم په هسپتال چې دغه یو کتاب تا مخ ته نیولی سهار دې مخ ته نیولی او بېګا ته ما ته بیان کړه چې اخر مطالعه به تا سمه مطالعه کړي او سمې کیسې به دې زده وي د محترمو موږ تاسې دې الله پاک هغه موږ کلي ولي موږ باندې اړو ګډو وبخښي الله دې مهربان سي تلاوت کول په معنی یې نه پوهېږو چې مولانا صاحب چېرته دوه درې آیاتونه اوږده کړي بیا یو نه لار خطا یې وایي مړه دلته دا د سورت رحمان او سورت یاسین پسې شروع کړلی اوس په دلته موږ په ده پسې زنګېږو او چې په کوم مسجد چې تربیخې په ختم باندې وي بیا موږ دومره کلک مسلمان یو جومات ته چوټي ورکړو بل ته پرېږو یاره دلته ترس الله اکبر ده حافظان چې د کوم حافظان جوړ یو دا خواست کم ته ته قرآن کښلی وایو خوږ یې وایو عوامو پسې مه درونه که عوامو پسې لاړې چې د کوم دین کوې دښته به چوټي ورکوي خو سهولت غواړي هغه مولانا صاحب په درې آیاتو باندې وایه ما به قرات کولی یو مسجد چې امام و نو مشران به مې لږ کې قرات ورته وشکړو هغه مقتدي مې اوس وفات ته خدای پاک دې جنتونه نصیب کړي نه نه مولانا صاحب دا لنډ آیاتونه دا لنډ سورتونه تا ته درځي نه که دا وایې ولې نه اوس وفات ته دا ویله تا ته درځي نه که دا وایې ولې نه ما ته هغه خوند راکوي یاره زه چکر پسې لګوم قرآن چې وایي نن به دا وایم دغه دا ترجمه ده نن به دا وایم دغه دا تفسیر ده نن به دا نو موږ سورت یوسف ورباندې نیولی سورت یوسف به تم کړی یوسف علیه السلام وروڼه نیولی کوري ته ورچوي موږ وایم دې باده څه وسلل دې باده څه وسلل او دا زنګېږي وایي نو الله اکبر کوه که نه یاره ولې چې په معنی خو پوهېږي نه دی نو الله دې موږ د قرآن په معنی او په تفسیر باندې پوه کړي دا انګریز ډاکټر چکر لګوي راغی هغه ته بابا ته ودرېده ویله بابا ډېره مطالعه به دې اوس خو یو څو آیاتو ترجمه ورته وکړه دا څه شی دي ویله بچیا دا زموږ مذهبي کتاب ده دا د الله کلام ده دا به قرآن مجید ده که نه چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل ده ویله ښه دا به څومره ټایم کېږي چې ته ګورې ویله بچیا موږ بچپن نه والدینو جومات ته لږلو مولانا صاحب ته او ډېر بچپن چې دا ما زده کړی ده او له هېڅ وخت لګیا یم تلاوت ته چې دا ږیره مې پکې سپینه کړه ویله ماشاءالله بیا خو به دې سمه مطالعه وي دغه اول صورت ترجمه ته نشي بابا ما ته وکړه ویله بچیا خو معنی یې نه پوهېږو که نه دغسې تلاوت یې کړم ویله 70 سال دې ورباندې تېر دی په یوه آیت نه پوهېږې ویله نه بچیا داسې خوند راکوي نو دې محترمو داسې تلاوت بې معنې نه ده خو کم از کم د لمانځه معنې خو زده کړه خلک وایي دین ډېر څه دین چېرته نیته چې جنازې ته ودرو چا ته جنازې نیت نه ورځي بیا ناراوځي مولانا صاحب دا نیت ورته بیان کړه موږ تربیخون نیت ته ورته تېر کړ مولانا صاحب جومات ته شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ماشاءالله ډېر لوی عالم ده ډېر لوی شیخ الحدیث ته محترم بیروني سفر یې سلی دي ماشاءالله او درې څلورو مدرسو چې بخاري پړاو کوي لوی تجربه یې ده نو هغه دو مسجد چې چېرته دی نه وای او زه ودرېدم مخ ته هغه یو مختلف ښار باندې کوم نیت ورته تېر کړه مېره نیت یې راوته نیت ورته تېر کړه مسلمان نه یې هغه دین چې لږ ډېرې ګوتې وایي چې مېره نه وشم نیت مې ورته وتړه د زړه کیسې داسې وي چې دې کیسو چې زه زړور په خلکو ورځم تنخوا یې له مې چاته شته نه ګوته خپله په لګوم الحمدلله هره مسلې باندې په میدان ودرمو چا پروا نشته بچې یو مقتدي و حاجي امت خان نامېدلی امت ما جمعې بیان کولی جمعې بیان چې مې ورته ویله امت چې نن درواغ دي امت چې نن غیبت ده امت چې نن غلا ده امت چې دا کمې ده دا کمې ده دا کمې ده دا به کله په یوه ګوند سره کله به په بل ګوند سره یو بل مقتدي نښ به وکړو ویله تمې که دغه یو ده چې کله پروګرام ختم شو زه لاړم خپل چوچمان جمع مې ورکړله حجرې ته ګډ شوه چې کېناسته هغه مشر اوس وفات ته الله پاک دې جنتونه نصیب کړي هغه راغی په ټنډۍ باندې ویله بل څوک ګنهګار شته که زه یې لیدلی ویله ته مې نه یاد یاره ما هسې امت یادو ویله دومره کمه کړې یم ما نام دې ټول جومیات چې ما چیک چیک کولی محترمو دې مونږ مشران الحمدلله مشران دې الله پاک ساتي او دا سیان او دا برکات دې مونږ په سر الله قایم او دایم ساتي انګریز وایي اولډ از ګولډ مشران که نه وو موږ به څه کول
د مشرانو تربیت نتیجه ده چې نن ته مسجد چې ناست دی نن ته عالمانو سره د تعلق ته عالمانو سره ناست دی تا عالم جوړوي تا حافظ جوړوي تا قاري جوړوي د پلار په دولت باندې جوړېږي ته عالمه جوړېږي ته حافظه جوړېږي ته قاریه جوړېږي ته د پلار په دولت جوړېږي ته د ورور په دولت جوړېږي تا پلار تا سره برخه ده تا ورور تا سره برخه ده د پلار احترام کوه تقدیر بچو یا تقدیر بچو برکاتی چې پلار قدر نه وپېژندې مشر ورور قدر نه وپېژندې محلې چې او په علاقې چې د مشر عزت نه وپېژندې پیغمبر علیه السلام فرمایي ان من اجلال الله اکرام ذي شیبة المسلم کوم سړی چې غواړي زه د الله قدر کوم زه د الله خاطر کوم د سپین ږیري قدر وکړي دا د الله قدر وکړه نن سپین ږیرو ته ګسې لګیا دي کوم سړی وایي چې ماله د الله راضي سي رضا الاب رضا الرب د خپل پلار رضامندي تا نشته د دې خبرې چې تا نه رب راضي ده چې پلار دنه ناراضه شي بیا دا یقیني وګڼه چې دا له تا نه خپل رب ناراض ده ځکه پلار دنه ناراض د ما محترمو دې له وجې نه دین اسلام د هر چا حقوق بیان کړي دي او د دغه ټولو منبع هغه قرآن ده که قرآن مو زده و قرآن باندې مو په تفسیر باندې حدیثو سره ملاو علم سره نو انشاءالله په دنیا چې به کامیاب یو په قبر چې به کامیاب یو آخرت شي یو حدیث مې ذهن ته راغی حدیث چې راځي مفهوم یې داسې ده چې کله یو سړی وفات شي او د قرآن ویلی چې قرآن یې ویلی د بدای په قبر چې چېرته اوسي مرګ تاسې موږ ټولو ته روان ده هر شي نه به خلک انکار وکړي خو له مرګ نه انکار څوک نشي کولی الله دې موږ تاسې ټولو ته کلمې او ایمان سره مرګ راولي الله مو دې ذلت مرګ نه حفاظت وفرمایي بېعزتي مرګ نه مو دې الله حفاظت وفرمایي نو وایي چې کوم سړي قرآن سره مینه نو دا چې کله وفات شي او په قبر چې چېږدی نو دته به دوه قسمه فرشتې راشي یو به د عذاب فرشتې راشي چې په دنیا کې غلط کارونه کړي بدي یې کړي برایي یې کړي او بل طرف ته به قرآن ځان ورته ورسوي چې چا قرآن سره تعلق وي لکه دنیا چې سړي خامخا داسې ملګری A friend indeed is a friend indeed. Those who have जो मुसीबत में काम आए दसियों मलगरी डी सलाम अलैकुम वो जगह असल मुकर्रर से मलगरी पता डालता लगी न कुरान बहुत आईने मौके तजान वो रस्मी फरिश्ते बदस सड़ी तो तैयारी नहीं सी गया कुरान दावर बंदा उधर ही सच्चा यार का मजलूम दा और मुस्तहद मिला दे पासना जैसे इमरान खान कहता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है उधर पता लगेगा कि किससे ऑर्डर मिला था نو د ما محترم او دوی به ما ته له پاس نه اورډر میلاو ده همونه فرشتې د عذاب والے او دې دپاره راولت کډې به لګوي او قرآن به ورته وایي نه 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 کیدای نشي داسې ما ته اورډر میلاو ده تا ته اورډر میلاو ده ما ته اورډر میلاو ده لہذا دا باندې نشي بنځولی جګړه به شروع شي حدیث مفهوم داسې ده جګړه به شروع شي اخر به ورته ووایي چې خو خدای ته به ورسو فیصله به په الله وکړو تا ته اورډر میلاو ده ما ته اورډر میلاو ده بیا څرنګه خبره ده نو قرآن او فرشتې د عذاب والې دا به دواړه لاړه شي آثار التنزیل دا خبره راخیستې ده نو دی چې کله هلته ورسېږي دواړه د الله جل شانه دربار ته نو عذاب فرشتې به ورته وایي چې یا الله موږ ته خو ته اورډر کړی و چې څوک ګناه کوي او دا ګناه یې کړي اقداد کډې لګوو جهنم ته بنځوو دا سړی چې موږ څومره ورپسې راغلو اتکډې مو لګولې دا قرآن ورته په ودرېده الله به قرآن ته وایي ته ووایه هغه ورته وایي یا الله زه د تا کلام یې که نه ولې نه ته د ما کلام یې یا الله ما ته تا سپارښتنو اجازت کړی دی که نه ولې مې نه ده کړی یا الله زه ستړي ما سره ملګري وه سحر بیا تلاوت کوو بېګا بیا تلاوت کوو شپې بیا تلاوت کوو غرمې بیا تلاوت کوو ما سره مینه وه محبت یې وه دنیا خلکو ته بیا توجه نه ورکوله ما ته به ناست وه ما تلاوت بیا کوو یا الله په دغه دنیا باندې هلته دغه سړي ما ملګري کوله او په سختو حالاتو چې بیا ما تلاوت کولی نن چې په ده باندې سخت وخت راغلی ده داسې نسو پرېږدولی که ما سفارش نه منې بیا ما له قرآن نه وباسه آیتونه به ووایي ما زه د قرآن حصه یم که دوی ما بیا کټ کړه له قرآن نه ما حصه بیا کټ کړه الله به ورته فرمایي د ما کلامه زه د تا سفارش کرنهو زه تا نه خفه کوم ورته دا فیصله ته په خپله باندې وکړه الله
پاک دې موږ تاسو ټولو په حق چې دا سفارش قبول کړي ورځه دې اختیار مې تا ته درکړ دا فیصله ته په خپله باندې وکړه قرآن به دلته عذاب فرشتې به پاته سي قرآن به قبرستان ته ځان راورسوي مرده ته او تبریکي به ورکوي مبارک دې سه مبارک دې سه مبارک دې سه کامیاب شوې او ما د سفارش په پروانه الله پاک نه راخیستې ده هغې نه بعد قرآن به ورته وایي یو خاص درته کوم ای مرده یو خاص درته کوم دا به مې منې دی به ورته وایي زه به د تا کوم احسان نه منه ما باندې خو د تا ډېر احسان ده زه فرشتې ما ته راغلې وې او هغه ما ته اټکلې نیولې اچولې زه بیا جهنم ته ګرځونه زه خو ما سفارش خو تا وکړه الله خوا زه به د تا خبره ولې نه منم دی به ورته وایي چې نه مې خبر منې د خوله ما تر نږدې کړه چې د خوله دې څپ کړه په دغې خولې دې ما تلاوت کړی ده د لاس ور نږدې کړه چې د لاس دې څپ کړه په دغو لاسو دې زه چې کړی یم د پښې دې نږدې کړه چې د پښې دې څپ کړه په دغو پښو باندې ته مدرسې ته تللی یې جومات ته تللی یې نو چې کوم مرده پروت وي د ما محترمو قرآن آیتونه به ټیټ سي لاس بیا څپوي خوله بیا څپوي پښې بیا څپ کوي الله دې دا سعادت موږ تاسې ټولو ته نصیب کړي نو قرآن سره تعلق او ملګري دا به په دنیا چې تا ته یو خړ پړ طالب ښکاري یو خړ پړ ملا به ښکاري چې دا نظر محمد مولوي صاحب ده یو درویش سړی ده مړه بس ټیم کې رهي محترم الله خو ته د دې خلکو مقام ستا الله دې موږ یو خلکو چې شمېر کړي لوی مقام ده خو یاده وساته فرعون او د شیطان کلکه ملګري وه د فرعون او د شیطان الله دې موږ جانونه مالونه اولادونه ټول په دین استعمال کړي نو وایي چې فرعون په محل چې ناست و شیطان ورغی تنبه یې وروټکوله فرعون خو به ویله انا ربکم الاعلی زه لوی رب یم دا ویل کړې وه او هغه نه بعده شیطان تنبه وروټکوله فرعون ورته وایي راځه که نه دا یې ښار نو څوک یې راځه دا یې ښار نو ورته کوي فرعون توره وروباسله ویله ودره اوس پرې په پوهې کړو غوسه کېده به ډېر تورې وروباسله او هغه نه بعده ورغی چې ور خلاص کړو شیطان ولاړ ده ورته ویې خندل ویل چې یاره تا ته چا ویلي دي چې ته تانبې ته کوې زه ورنه درمه یاره تا موږ خو ډېر چیک تعلقات دي نو شیطان ورپورې خاندي ناسته شین شین پورې کېږي په فرعون پورې فرعون ورته یې چیش پورې خاندي ورته یې تا پورې خانده ویله څه مې کړي دي ویله یلې وایم چې زه خدای یم خدایي دا وعده کړې ده تانبې نه یو نورې څوک نه پېژندې یو نورې له تانبې نه څوک نه پېژندې وایي څوک یې څوک یې څوک یې څوک یې اوس دا که ته خدای یې تا به ویله خو تا ورته ویلي دي چې دغسې کوه ما خو نه کوم خو تا ویلي دي ویله په دغه ټینګ شه کامیابي دغه چې ده الله دې موږ تاسې نفس او شیطان له دوکو حفاظت وکړي په دغه باندې ټینګ شه فرعون ورته وایي شیطانه ډېر بدبختي نه یو ویله څرنګه ویله تا نام اسمانو چې په کړکیو یې لیکلی و په تامبو یې لیکلی و فرشتو ته به دې استازي کوله سبق به دې ورشه و فرشتې دې شاګردانې وې تا ته الله تعالی خپل جنت درکړی و څومره لوی مقام الله درو او تاسو دې نه انکار وکړو کوزه راغلی په ذلت ککاړې بدبخته نه یې او ویله زه ما نه مور پته لګېده نه مې پلار پته لګېدله په لوږ بیابان کاندو چې پروت و چې چا زوی پته نه لګېدله بیا لیبر سرجنټ جوړ سره او غریبانو خلکو ته مې ویله حق به درته ګټه حق به درته ګټه غریبانو حق به درته ګټه او چشمې به روانو لکه موږ سیاستدان الله مو دې حفاظت زندې وکړي دا به کوو دا به کوو نو دا نارې مې شروع کړې نو دا لیبر دا ذهن ته مې کیسه واچېدله امریکیشن لیبر پارټۍ ده ښه دا د فرعون والا پارټۍ لیبر پارټۍ وه لیبر والا ځان پسې واخیستل غریبان ویله دا سرمایهداره طبقې نه د غریبانو خلکو حق اخله نو دا غریبان خو ماشین چې هم ته ورزیات دي دا ټول په ده پسې روان سله زندهباد زندهباد فرعون زندهباد چې فرعون صدارت ته اخر ورسېدو او په سټیج کېناسته ورته له ما ته الله تعالی څومره مقام راکړه بادشاهي یې راکړه له مزدورۍ نه الله پاس کرسۍ ته ورسومه بیا زه دومره بدبخته اسلام ورته ویله انا ربکم الاعلی بادشاهي نه مې پاس د خدایي درجې ته زغر ووایې چې زه خدای یم نو ما نه غټ بدبخته ستا خیرت مې خراب کړ او ذلت او رسوایي مې شوله شیطان ورته ویله زړه مه بدوه یو بل سته له تا ما غټ بدبخته دا یې حیران شو فرعون چې له شیطان او له ما نه بل بدبخته څوک ته ده چې ما ته الله پاک کوم شان راوته ده
ویله یو بل ستا بدبخت فرعون ورته وایي بل څوک ته ویله بل ده کنجوس کنجوس دا له فرعون او له شیطان نه غټ بدبخت ده ولې حدیثو چې راغلي دي نچوړه داسې د خلاصیت ته بیانوم چې سخي سړی چې دی د قبر به خپل روشن د سړي سخي سړي قبرستان دا سخاوت چې ده دا د قبرستان رڼا ده او سخي سړي چې ده دا لا پاک چې ده سخي سړي ته غوسه ختمه شي چې کله دا سخاوت دروازه خلاصه کړي الله دې موږ سخیان جوړ کړي سخي سړی یو سړی د ډېر روزهدار یو شپې دې تهجد کوي او تسبیح دې اچوي او ټولې ښېګړې خو چې دی کنجوسي پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه ګنهګار سخي په خدای باندې له ده نه ګران ده او ګنهګار سخي دا په الله باندې له ده نه ګران ده دما عزیزانو نن تاسو سوچ وکړو په معاشرې چې دولت زیاتېږي وړاندې خلکو به یې ومړی یو ځای دوه ځای کوله ګاونډ ته به یې ورکوله نن مال زیات ته دولت زیات ته نعمتونه زیات دي خوراکونه میوې حلوې پلاونه او کیسې ډېر شیونه عام دي معاشرې چې خو زړه له دوره نه داسې ټول چې ته زړه ورسېده وایي کمیږي مه یې ورکوه کمیږي بل ته ترجیح ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه صحابه کرامو صفت له موږ نه لاړلی چې نورو ته به ترجیح ورکوله خو ځینې عمل چې به مروېدلي چې یو زیور سر او په ټول کلي چکر راولګاو چې چا صدقه کړې وایي غوږ ورته بیا راغی دې ته سخاوت وایي او درې تربرونه پراته دي په جهاد چې یو مړېږي یو ته اوبه ورکړي دی ورته یې بل ته ورکړه او ورته یې بل ته ورکړه چې یو یو باندې شورۍ درېاړه شهیدان سره خو چا اوبه نه وڅښلې ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه بیا یاد وساته چې کوم مال دولت او تنخواګانې او زرونه او کروڑونه دا ته اندازه ولګوه چې سلامه تا لاسته چوره پیسې درځي په لکونو روپۍ چې نوکرپېشه سړی په لکونو روپۍ سړي لاسته ورځي د دې سړی خپل ټمپریچر وګوري چې یاره زه سخي یم که نه یم الله پاک به ما ته راکوي زه ته په نام ورکوم که نه یې ورکوم دا به هر سړی خپل بیماري خپل ټمپریچر دی خپله وګوري یاره ما لیمانو سره مینه ده په رښتیا دې مینه ده شا څرنګه مینه دې ده یوه ورځ دې داسې کړي دي چې ځان باندې دې ترجیح ما یو مقتدي و ډېر ښه ډایرکټر و او ډېره لویه تنخوا یې وه مولانا صاحب یې پېژندي بیا یې ورځ ناستو سره ما ورته له تا څومره تنخوا ده ویلم دا د تقریبا 2003 خبره ده 2003 دو خبره ده ویله مولوي صاحب ما تنخوا کمه ده مې له څومره ده ویله 70 65 داسې به وي او یو نه بعد ټي ډي بیا نوره لګېدله د پي ایس او آل پاکستان غټ افسر و نو ما ته ویله تا څومره ده ما ورته ویله ما 700 ده ویله مولانا صاحب ماشاءالله تا وچې برکت ته مې له بله دې نه خوښه چې د برکتي ونه ستا ته درکړه بې برکته ما ته راکړه دا بې برکتي به تا د برکت والا به تا ته درکړه زه به ځان پوهېږم چې زه ویله نه ته بې برکته کېږې نو د ما محترمو ما له دولت چې دی نه ته نه موږ ابادي وایو ما له دولت پر وجه وجه باندې نن هغه خوږ ورور چې مور نس چې د لټې ورسره والي نت نه یې روز اخبار او رسالې ګوره فلانا نے فلانا کو قتل کر دیا فلانا نے ماں کو قتل کر دیا باپ کو قتل کر دیا پڑوسی کو قتل کر دیا گلی پر جھگڑا ہوا مسلمان داسې جوړ شو انګرېز خپل پروت ته له زندګي خوندونه اخلي او پښتون پښتو زی در رسوي خو که تا له ما ورسولی انشاءالله نه وی رسوي دما محترمو لږ سوچ پکار ده فکر پکار ده بچی تربیت وکړه او تربیت دپاره انتخاب وکړه هر سړي ته بچای مه ورتېروه نیز یو ځای چې په چا سړی پیایي بیا ورته ګوري وایي یاره دغه روغې پیایي دغه روغې نه پیایي درنه تل ورکي ایک سره مال نه کوو میز یو ځای نه ورباندې پیایو او هغه نه بعده چراګاه ته نه ورباندې پنځوو نو سوی ورور چې چا ته ورکوې اول انتخاب کوه سوچ په کوه چې دا په خپل اخلاقو سره څرنګه ده دا خواري کوي دا محنت کوي دا مجاهده کوي دا په خپله دیندار ده دا ایماندار ده دا اخلاقیات ورښولی شي چې په خپله ما علم زده وي ما اخلاق برابري ما مدرسې چې سبق ویلی خو تا به چې تربیت به کولی سه که ما مدرسه نه وي ویلې چې کوم سړي ډریورتوب نه زده ګاډي ته وخځوي ځان به مړی او مور به مړی او چې کوم سړي ډاکټري نه زده ډاکټري په سیټ چېري او ډایرکټ وایي چې یاره اپریشن خو ډېر اسان ده بیاتي به یې ترنه او ستن به یې ترنه په پانسي باندې او هغه نه بعده په پتري به داسې کړاچ ورکړې او هغه نه بعده ورکړه دې وای تر کوي ته به ورته نه خو ډېر اسان ده ډېر خلکو سره
ترې به وباسي دا سړی او ختم به سي ویلی چې دا ډاکټر نه ده دا ډاکټر نه ده دا کساب ده بیا نو یاده وساته الایمان قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب کومو خلکو قرآن زده کومو حدیث دی کوم اخلاق دی تهذیب دی ثقافت نه خبري تاریخ نه خبري صحابان پیژني پیغمبر پیژني قرآن پیژني خدای پیژني منبر پیژني محراب پیژني او چې کوم خلک دا نه پیژني الله فرمایي دا برابر کېدلی شي دا فیصله تاسو وکړو ما محترمو دې له وجې نه بچو ته به صحیح انتخاب کوو بله دا چای چې دا انتهایي تنګ ده دا مخلوق ته وګوره وایي چې حج ته لاړ شي الله دې موږ تاسې ټول بوځي دا حجر اسود کاڼی د دې جنت والا الله دې ټولو ته لیدل نصیب کړي نو دا وایي چې څپ کې دی په قیامت باندې به دا کاڼی تا په بارې چې ګواهي کوي او دغه کاڼي ته به الله سترګې ورکړي تا به پېژني چې کله ته ورغلی خو مسله څه وایي مسله دا وایي چې ته لاړ شې او خلک زیات دي او کاڼي ته رسېدلو دپاره نورو خلکو ته تکلیف میلاویږي خیر د بیا مه ورنږدو کېږده لره منډه اصطلاح ورته وکړه لاسونه څپ که دا یې تا څپ کولی کاڼي ته مه وردرومولې چې الله مخلوق ته تکلیف مه رسوه کاڼي څپ کول سنت یا مستحب دي او مخلوق ته تکلیف ورکول دا حرام دي مستحبو دپاره حرام کار ارتکاب مه کوه نو د ما محترمو نن د موږ زبان او د موږ له لاس او د موږ له اعمالو نه موږ به په ځان سوچ وکړو جومات ته ګډ شو چې باره وځو د مسلمان زړه ته ټیټ شو په غیبت شروع وکړو تسبیح مو لاس چې شاته ګډ ورکوو په خولې غیبت کوو هغه نه بعده نورې داسې ډېرې کیسې دي چې چېرته فیصله راشي بیا غږ ورباندې وکړي یاره خولې مو خلاصې کول خولې خلاصې که 4-5 هزار ورکوي به دی ټکی کوي نو خدای مسلمانه خدای پره به خبر ته کله کوې خوله بیا تا وله خلاصوي انشاءالله چې ورسې خبر ته دی به د ایمان یقین هلته در مضبوط کړي چې څرنګه ده نو د ما محترمو نن د معاشرې حالات په دغه سیمه باندې روان دي مسلمان که چېرته توجه وکړه د دغه نعمت قدر یې وکړو خو انشاءالله ته به بچې بچي به دې بچي او معاشره به بچي او که چېرته معاشرې خیال نه ساتې خالي دا یاد وساته خپل بچي باندې نه خلاصېږي ټولې معاشرې خیال به ساتې چې معاشرې چې یو سړی خراب شي بیا به ته له ما نه شپې سفر کوې ته به له ما نه شپې بیا په روډ باندې درونې صفا یې درته کوم ته به بیا له ما نه شپې سفر کوې چې ګمان دې خراب شي ته به خوب په آرام باندې نه کوې ځان خیال به ساتې اولاد خیال به ساتې ګوان خیال به ساتې او ملا ته دعا وغواړه چې یا الله مولي مې بېلاره ما کې که مولي دې درته په ډډو څه یې ملا کیسه تر ټوله وراوښتي مې وتل ما ځان بچ کړه ګورې نه آل پاکستان ګوره نه چې چېرته ملا په بدل شي حکومت یې نشي ټیټولی ټیټولی شي ملا واسه سر چیٹی میں آنستا نہ پکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں آپ یو نظریه لري دا دعا غواړه چې الله دا د ټول دی ومسلک خلق جوړ کړي چې لانجې جګړې پاړې علاقه وګوره د نور پاکستان وګوره چې علما چېرته مخالف دي سره هلته حال شي شکر ادا کوو چې درویش عالم مو موندلی ده ما خو په موبایل خبرې ورسره وکړم یاله درځمه او چې کله مې ولیدو بیعت مې زړه غوښته چې بیعت مې زنده وکړه دا خو ماشاءالله دغې علاقې ته هیره میلاو ده او د جنات او د نور ټول کورسان او ماشاءالله یو ترویش انسان نو دا یې تاسې بچو درته خدمت کوي او هغه نه بعده په اخلاص یې کوي او دا د میوې تاسو ته ښکاره ولاړه ده علیمان جوړېږي حافظان یې دا د مستوراتو مدرسه خلاصه کړې ده هغه چې حافظان یې جوړېږي نو دا شیونه محترمه دا شیونه پته روس چې وکړه آذربایجان ارمینیا تاجکستان ازبکستان رشیا علاقه وګوره چې هلته امام بخاري ګرځېدلی ده امام بخاري ګرځېدلی ده او هغه نه بعده مسجد قرطبه تفسیر قرطبي یې پکې لیکلی ده د ټوله دنیا ګریټ مساجد سپین علاقه تاریخ وګوره تکي عثماني صاحب لیکلی ده سفر در سفر کتاب یې وګوره چې سفر یې کړي دي تکي عثماني صاحب دې الله حفاظت وکړي یو بېلوس عالم درویش عالم باندې ساله باندې ټیک وکړه الله ځینې حفاظت وکړو اخبار لیکلي وو انټرویو یې ځینې اخیستله مولانا صاحب چې بیا لمانځه نه واپس روان وې څه سوچ دې کوم چې په تا فایرنګ وسه ویله ما صورت کهف تلاوت کوه اللہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا رکھے کہ چار زندگی فیصلے اللہ کے
کړې وي الله پاک انشاءالله چاته مړولو ته نه ورکوي. دا مشران د موږ سرمایه د دعاګانې به دې ته غواړو. اسلامي مدرسو چې زموږ بچو تربیت کېږي دې به خدمت کوو، قرباني به ورسره کوو، په هر میدان په هر ګام په هر مقام به ورسره ولاړ یو. او انشاءالله چې ما تا مدد وي او د استادانو اخلاص وي بیا به تل داسې د جشن قرآن جوړ او انشاءالله سره یو ځای کېږو به. کوم ملګري به قرباني ته لاس چګوي، کوم ملګري چې انشاءالله دا ورکوي چې به زه جوړه نه کوم، زه به دغه تفسیر القرآن مدرسې د الله کتاب ته ورکوم. لاس دې شکي زه له ورځې نه راغلی یم، مشکله ده بیا به دلته راځو که نه به راځو. لحاظه یې مېلمستوب حق نه کېږي او ځان ته نه درنه غواړه. داسې نه درته وایم چې تا د لور وایي چې ما ته راکړې. ما ته یو کس راته وایي بیا دام راباندې کوم 15 تعویضان ورباندې وکړه. ویله مولوي صاحب شکرانه به اخلي. دا د وسکر چې کول مشر دی ډرایور د خدای پاک ته وبخښي لامړ نه ده. نو جیب چې ده مله مخ ته شکرانه مه راکوه ما تنخوا ده. ویله سوال نه پیدا کېږي. 15 تعویضان دې وکړل روایې او جیب ته مې واچولې. شیطان نه مو دې الله حفاظت وکړي. ما زه چې ویله تې وګوره توره درکړې 20 روپۍ راکړی وې د دې نور پیسې 15 تعویضان ورباندې کړي وو 20 روپۍ راوې. نه له تا درکړه دا مونږ دا به ته په ملګانو باندې خوندونه اخلې. بله ورځ مې بازار ته مونږ کوي له چای بد شي نه له زړه شکرانه به راکړي 15 دا مو دی الله هدایت ته وکړي. ما دې له خپل تام نه یقین کټ کړ یا 20 روپو تم کوم څه. نو د موږ مسلمانو دا حال ده چې الله مولوي صاحب سر نه ته نه قربان سر نه ته نه قربان خو څاکه دې مار کړه اوسه. نو د ما محترمو دین به کوو خو قرباني به کوو. ابوبکر صدیق په ټول کور صفایي لاس ورتېر کړ. الله دې داسې ایمانونه راکړي. عمر فاروق ویله زه به نیم راغلم. یو صحابي ژړل ویله یا الله دومره څه شی نشته چې تا په نام یې قربان کړم. سوچ یې وکړو یاره شپې به مزوره وکړم سبا به بیا ورته راغلم. لاړلی سیخه یو یهودي باغ ته ورګډ سو. ویله د کجورو ته به دې اوبه ورکړم او ما ته مزوره ولګوه. ویله پوکر باسه په یو بالټۍ به تا ته یو کجور ملاوېږي. ټوله شپه یې سهر تر سهاره پورې دا ډیوټي کوله. اوبر باسه تو یوه کجورو ته اوبه ورکولې. سبا من حضرت بلال رضی الله عنه اذان وکړو الله اکبر الله اکبر. صحابي لاس ځینې جدا کړو. په دغه ټیم د کافر چیکس نه یهودي دا ورته ګوري. ویله ولې په شا سوې لمانځه ټیم خو ډېر ده. ویله بس ما د بلال اطلاع وکړه حی علی الصلاة نماز کی طرف آجا حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آجا. اب ادھر کامیابی نہیں ہے ادھر مسجد میں ہے. دلته اوس نه ده کامیابي هلته ده. ویله یو خبر ته کوم صحابي ته یهودي لالچ ورکوي. یو خبره ته کوم ټوله شپه دې تېره کړې ده دا یو بالټۍ وباسه چې د ټوله شپه دې څومره مزوره کړې ده دا په یوې بالټۍ درکوم. ویله قسم مې دی په خدای چې د ټول باغ په نام کوې بیا یې نه باسه اوس مانځه ټیم ده. الله دې موږ چې داسې ایمان پیدا کړي. نو ځان به لګوو مال به لګوو وخت به ورکوو صفت به کوو خدمت به کوو قدر به کوو. څوک څوک تیار دي دغې کیسې ته څوک څوک ماشاءالله ماشاءالله. مسله اوس لاس چت کړو. مسله څرنګه ده یو جماعت چې زه تلم بیان مې کاوه بل سړی چې څه جماعت چې جنده کوله. یو مشر سړی و ډېر ورته غصه سه. ویله موږ ملا مو تړلي وو هغه دا خبرې وکړې. هغه مولوي ته خبرې ورته وکړې. ما ته مخ راوړو ویله مولانا صاحب ټول وایه دا چنده صحیح ده چې چا خوښه ده چا نه ده خوښه. مېله دوه خبرې دي. هله ملا یې سر کښوي. ما ورته دوه خبرې دي زه بیا درته وکړم چې په تا به څوک نه ورکوي. ایله مجاهدین په زور اخلي. الو جی دومره راغله اکرا دې نه ورلې په ځان لاس تېر کړه. یاره دومره یاره بله خبر نشته که نه بیا نوره ورزیاتوم. نو ایله ته په ترپ ورغلي دغه ټایټ به په ترپ ورکولې. مېله الله پاک در باندې مسلط کړل. یو جومات والا ته خیر ته نه ورکوې په تمې باندې اوس په 100 نه ورکولې 1000 به ورکوې 1000 دې نه ورکولې لاک به ورکوې لک دې نه ورکولې 3 4 5 مطالبه شو اسلام. دا ټولې بیماریانې دا کیسې دا د هغو عملو نتیجه ده. او هغه نه بعده ما ورته وویل چې یو فقه مسله ده چې مسلمان ته د مسلمان مال چې زړه له درد سره له اخلاصه نه وي بیا نه ډاروه. چې په طبیعت یې نه ورکوې سړی پښتو ته وتړې دا نه کېږي. خو یاده وساته مېله چنده په 2 قسمه ده.
کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په چا چنده کولا بخاری حدیث تا ایک پر وجه پیغمبر علیه السلام حضرت بلال ته ویل بلالا چنده مطالبه زنده وکاو تا زر وته واچوا پیغمبر علیه السلام کړی دا حضرت بلال ورته ناسو اصحابي راوی وای ما ورته کتل چې شجه براغله لوغړو بیا سره خلاص کړه اور واده پیغمبر علیه السلام تقریر ورته کوي خبردار شزو جانم نه وډارسو د خپل سره زکات ادا کوو کني دا کنګر دې چې په لاس دي او دا شاعر دې دې چې په خوښ دي چې دا په بدل بالا دې اور تو کو نه ترواچي لاستا اور کنګر بلاستا ترواچي نو زنانه راغله نو غوښوي ډېډې او کانټیا چولې او کنګر اخلاصول او بچا چولې نما محترم صحابانو پیغمبر علیه السلام تابعدار جماعتو چې مطالبه به وکړه مين وعن په بیا عمل کولای او اخیری خبر تا کوم بابری مسجد هندوستان چې شهید شو بابری مسجد په جیبانه واجپای صدر والته وزیر اعظم یې اعلان وکړ هندوستان وال چې د بابری مسجد په جیبانه به مندر تعمیر کیږي مسلمان پریشان شو چې خدایا په جمعات باندې به څنګه مندر جوړیږي ایو کتابل پیر ذوالفقار احمد صاحب لیکلی دي چې زه په برتانیا چلنا یو هندو لګیاو هندوانه چنده کولا چې په هندوستان چې بابری مسجد په جی باندې هندوستان چې منتر تعبیر کیږي ای هندو برتانیا چې نور هندوانو چنده کولا هندوستان ته بیا ورغله هندو خپل عبادت خانه ته چنده کوي به زه مسلمان جماعت ته کوم زه به الله